چې زه به تا ته څه وایم دغه هر څه ښکاره دي که نه او زه تا ته هېڅ هم نه شم چې ته ما ته هر څه وایې زه تا ته هېڅ هم نه ګوره ما ته وګوره زه مسلمان یم خو په سنتو نه یم برابر ته ماشاءالله شرع ته برابر یې په سنتو برابر یې ولې دا غلط کار کې څه خو هم ستاسو د اصلاح دپاره بلکې پتا زه څه کوم ته یو انسان خو دلته زما د کلمې کوم ورونه کوم خویندې میندې هغې ایمانونه تاسو تباه کو شرک خوروئ وهمونه ورچوئ خلکو له دشمنیانې ګورئ ته په قبرونو کې اوس چرګان سره کوه ماسې دا دي هر څه ډېټه پرته ده خو دې ټایم کې دلته کې نیټ کار نه کوي وټسپ کولاویږي نه چې دلته زه وښیم مجبوري دا د پروګرام کې بیا لګوم صرف د دغې حقیقت راته لږ ووایه دا حقیقت راته ووایه دا کار به نور کې نه غلط دی که نه دا راته زه غلط ورته وایم نه نه ګوره ما دپاره مه وایه ورته ما دپاره ورته مه وایه الله دا کیمرې بنده نه کیمرې خو ګورم پیر صاحب تا پسې موږ درېیمه ګوره یو خبر ته په خپل عزت خفه کېږي که نه عزت باندې خفه کېږي که نه نو ستا نه غوره ما ته د الله د دین خدمت دی ګوره ستا په سترګو کې اوښکې ګرځي څومره په خپل عزت خفه یې د الله د دین خدمت غوره دی که ستا عزت غوره دی زه خو دې کې د سر نم تیرې ما زه خو د دین خدمت کوم چې تر څه وې هغه به زه کوم ته را تر څه وې اوس دا راته دا کار غلط دی که نه نه زما د یرې نو د الله د رضا دپاره وایه ما نه د سره یره مه کوه زه څه یم یو معمولي انسان یم د الله د یرې وایه دا کار غلط دی که نه دی بیا غلط دی دا خو ته بیا وایې چې بس هو تاسو راشئ که نه سب یو څیز د الله نه نه پټ کنه مخلوق نه نه پټول پکا حقیقت دغه دی چې کوم صفه خبرې دوی تلغه کا او بس نور خلکو د عقیدې مده کوي سوال درته کوي سوال په طریقه تر راغلی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما څنګه چې تاسو ته معلومه ده زه هغه خلک د پریا ټي وي 1 په سکرین باندې راوړم کوم چې زمونږ او ستاسو د ایمانونو سره لوبې کوي منګ او تاسو ته وهمونه راچی او شرک پروموټ کوي بیا که په نړۍ کې مونږ ګورو نو د دغه خلکو سپورټ هم ډیر زیات دی د دغه خلکو دلالان هم ډیر زیات دي یو مشر راته کیسه کوله وی زموږ یو کلیوالو به دا کار کو خو ډیر پخوا نو هغه به داسې کار کو چې د زنانو ته به پیسې ورکړي په هغه وخت کې ټانګو دورو نو زنانه بلاړه یو ټانګې کې به چې سفر کو نه ټانګه کې به چې کومې زنانو ته هغې ته به یې قیسه وکړې بیا داسې بل ځای نو د هغې نه به کلو خبر شو خو نن سبا وخت داسې راغله چې همدا مایک ډېر خلک په دلالۍ کې استعمالي او د دغې عملیاتو والا کوم چې ځان ته پیران وایي د دغې خلکو دلالان دي او د دوی اشتهارات چلی دوی پروموټ کوي پلانټډ ویډیوګانې وکړي ځکه چې دور ډیر بدل دی جدید دور دی چې ساينس هم ترقی کړې ده دغسې عملیات والا هم ترقی کړې ده او بیا که مونږ ګورو جي نو په دې کې حق وینا کول سپینې خبرې کول دا ډېر ګران کار دی یقینا چې د سر نه به تېرېږي نو بیا به حقیقت وي او هغه حقیقت به سکرین ته راوړي بیا پای کې به د بلا خلک خلاف وي بلا خلک به در باندې تنقید کوي جی بلا دشمنی به درته جوړ شي خو د هغې وجه دا ده چې کله یو حقیقت راوړي د هغې باوجود به بلا دشمنی به ځان له وګوري او حقیقت په منظر عام ته راوړي بل صحافي له پکار هم دي هغه ته د قام سترګې د معاشرې سترګې ورته چې هغه حقیقت راوړي دنیا ته او هغه حقیقت ښکاره کړي بې نقابه کې هغه خلک کوم چې ظلم زیاتېږي هر هغه که په هره محکمه کې یوازې عملیات نو بیا دغسې زما خواهش و د بچپن نه چې دغه خلک زه راوړم سکرین ته ځکه دی زمونږ د عقیدو سره لوبې کې بلا خلکو له دشمنیانې وکتلې جي کوم خلک چې ورشي هغې ته په تاسو جادو دی په تاسو تعویضونه شوي قبر کې پراته دي او منغل خو دې شو خو ښایي نو بیا پیسو ته چلی بیا ورته ووایي چېره ستا په خاندان کې دا قسم ښځه ده داسې ده د صحت نه داسې ده د رنګ نه داسې ده غونډۍ ده څوک یې په نوک کې ښیي جي څوک یې په شیشو کې ښیي بلا دشمنیانې وکتلې دي پښتنو له حقیقت هېڅ هم نشته دا پراډ او دوکه ده څو ورځې مخکې به تاسو کتلي بونیر کې زموږ یو پروګرام شو په کوم کې چې عکس دغه چیلنج وي دغه چیلنج راکوم موږ له چې زه به جادو کوم او ستاسو غول امتیازې به هم بندېږي او ستاسو نظر به هم کار پرېږدي او لږې ورځې پس به مرئ د هغې نه باوجود بیا 3 ورځې ټایم شو پکې یعنی
یقینا چې دا غي میاش نم سیوا وشو اس هم زمون پاکا سونه شو نو دا ټول پراډ او دوکا دا او زما کوشش هم دا چې دا خلک زه بې نقاب کم د دې اصلیت تاسو ته وخم او سره د ثبوت جیر اعظم بغیر ثبوت ز څنګه نکوم دا کوم پروګرام کلیپ چې تاسو کوته ان شاء الله نو دا ډیر زر د فریاد ټي وي 1 په شیشه باندې تاسو ګورئ ما مخکې هم یو پروګرام کړو چې زما په نوم باندې پیک چینل ډیر جوړی شي هر یو کس ځان سره فریاد ټي وي لیکل دي نو دا غي زموار زنیم دغه سپای مادري مېشت مخکې هم ور کړی د اوس بیا هم زما فریاد ټي وي 1 کله چې فریاد ټي وي په نوم پیک چینل جوړ شي نو ما فریاد ټي وي 1 کو خدایي باوجود اوس فریاد ټي وي 1 باندې بلا چینل جوړ شي چې هغه دغه نوم استعمالي او زه په خپل چینل باندې په خپل رازم زما په چینل بل سړی کار نشي کولای دا کوم کلیپ چې تاسو کوته نو دا کلیپ په ډیر زر تاسو د فریاد ټي وي 1 په شیشه باندې مکمل پروګرام ګوري زما مقصد او زما خل ظلم دادي چې دغه معاشره کې دا خلک وګوري نو د دین عبرت تر لاسه کې او د حقیقت سنشته دا فیک دی ټول پراډ او دوکا دا د دې خلکو مطلب د پیسې ګټل او دلته من خلکو کې د ایمان کمزوري نو موږ ته وهم راواچ بس موږ د وهم شکار شو او حقیقت پدې کې سم نشته سم چې کوي نو الله کې انسان هیڅ نشي کوله ډیر زر به دا پروګرام اپلوډ کیږي او دا پروګرامونه در سره مخکې شیر کوي چې د مسلمانانو ته د دې خلکو اصلیت ښکار شي د دې سره ما شهید خان شیل اجازه راکړي د الله پامان खपल कारीगर लाया अब पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, चारसदा, कोहाड़ और बनू में एसी सर्विस, एसी इंस्टॉलेशन, एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर और एसी की खरीदो फरोख्त का प्रोफेशनल सर्विस का एक ही नाम खपल कारीगर। राब्ता नंबर 0336 41 55 556